بادشاه تیر شوی دی هغې ته هارون رشید وایي دا حافظ د قرآن کریم و د هغې ښځه وه هغه له یو بزرګه ښځه وه زبیدې خاتون نومېدله هارون رشید باچا خپل زوی راوسته د هغه وخت یو لوی عالم اصمعي رحمه الله ترې راوسته ورته یې حضرت دې ته ادب وښیه حضرت دې ته تربیت وښیه د ادب او تربیت په خاطر مې تا ته راوستی دی هغه ورته وایي صحیح ده نو بادشاه لاړ بل وخت راغی چې راغی ګوري چې اصمعي رحمه الله هغه اودس کوي شهزاده دی د بادشاه زوی دی د بادشاه زوی ورته لوټه نیولې ده هغه ورته اوبه اچوي هارون رشید باچا ولاړ دی باچا ورته وایي حضرت ما دا زوی د تربیت دپاره راوستی ما دا زوی د ادب دپاره راوستی نو باید چې تربیت یې وکړي ادب ورته وښیي اصمعي رحمه الله ورته وایي نو ادب څه ته وایې زه اودس کومه ستا زوی لوټه نیولې ده ستا زوی ما ته اوبه اچوي هارون رشید ورته وایي نه باید دا دی چې زما زوی په یو لاس کې لوټه نیولې وې په دویم لاس باندې ستا پښه وینځلې نو لهذا دا به کمال ادب و دا به کمال تربیت و ادب یې زده کړی خو کمال ادب یې زده کړی نه دی تاسې وګورئ دا نن چې ستاسو په مخ کې حضرت شیخ صاحب آخري حدیث وایي د هغې وضاحت کوي امام بخاري رحمه الله وایي ما د پیغمبر علیه السلام په شپږ لکه احادیثو کې 2215 احادیثو د دې انتخاب کړی دی په خپل کتاب کې د هر حدیث لپاره ما 2 رکعته لمونځ کړی دی د هر حدیث لپاره ما جدا قلم جوړ کړی دی او د هر حدیث لپاره ما استخاره کړې ده د هر حدیث لپاره ما غسل کړی دی نو ځکه الله تبارک وتعالی د دې کتاب ته دومره منقبت فضیلت ورکړو چې د قرآن کریم نه وروسته په مخ د ځمکه باندې په سر زمین باندې بهترین کتاب هغه صحیح بخاري شو ولې ځکه امام بخاري رحمه الله د نبي علیه السلام ډېر زیات د احادیثو احترام کړی دی او د هر حدیث لپاره به د ټولکو د ترمو قلم جوړوله زمونږ مشایخو ته وګوره حضرت امام مالک رحمه الله یو ځل درس کوله د درس په دوران کې هغې دا رنګ بدلېدله را بدلېدله رنګ بې سور شو کله چې درس نه خلاص شو یو شاګرد تپوس کوي حضرت نن دې رنګ بدلېدله رنګ کې دې تغییر راتلله دا رنګ به دې سور شو دا ولې ویې د دې درس په دوران کې ما ته لړم 11 ټکونه په دې ملا باندې راکړه خو چونکې احادیثو ته ناستم د نبي علیه السلام اقوالو ته ناستم د احادیثو په ادب احترام د وجې نه ما څه ونه ویلې ونه لقېدلمه ویې تاسو وګورئ چې دا لړم چې ویې کتل په ملام باندې یو غټ لړم و هغه شاګردان راواغست هغه یې مړ کړ لړم یې خوري خو د احادیثو احترام د وجې نه هغه خوځېږي نه د نبي علیه السلام د احادیثو اقوالو دومره ادب احترام کوي هغې د وجې نه الله کتاب ته مقبولیت ورکړ هغې د وجې نه رب العالمین د امام مالک رحمه الله د مذهب لوی امام جوړ دا زمونږ د اکابرونو اقوال دي ستاسو خدمت کې دا درخواست دی د دې ځنه د علم او د تقوا د تواضع سره ادب هم ځان سره وړئ آخري خبره درته کومه د دارالعلوم دیوبند یو لوی شیخ الحدیث دی شیخ الهند رحمه الله محمود الحسن دیوبندي رحمه الله هغه چې کله په اسیر مالټا شو په جیل کې واچولی شو د هغې سره خپل شاګرد حضرت حسین احمد مدني رحمه الله هغه هم ورسره په جیل کې و نو شیخ الهند رحمه الله به شپې تهجد کوله عبادت به کوله مونځ به کوله شاګرد وایي استاد اودس کوي اوبه یخې دي حکمت یې دا وکړه لوښي کې به اوبه راواغېستلې دا به په سجدې په حالت باندې سم نستېده لاسونه به م راتاو کړل په لوټه باندې دا اوبه د لوښۍ به سینې سره ولګول دا اوبې به ترمې شوې دا به څه ناڅه ګرمې شوې شیخ الهند رحمه الله به اودس پې باندې وکړه یو ځل حسین احمد مدني رحمه الله بیمار دی مریض دی هغه اوبې ګرمې نه کړې چې کله شیخ الهند رحمه الله ته پیشنیمي په ټیم کې اوبه راوړلې شیخ الهند رحمه الله وایي یا حسین احمده دا اوبه دې د هغه ځای نه راوړي چې کوم ځای نه د مخکې راوړلې وی حضرت بېګاره نه غفلت شوی دی زه غافله شوې به اوبه یخې پاتې شوې دي
شیخ حسین رحمه الله چې کله معلومات وکړ هغې وویلې او